شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې پیرزونې. یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته نیغ په نیغه حاضر دی په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین یې. وای ما د یو چا دومره بېکچه انتظار کړی دی، ما د یو چا دومره بېکچه انتظار کړی دی، ما د ګړۍ د ستن د هرې ټکا شمار کړی دی. د ډېر لوی انتظار نه بعد زینت المحدثین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه را سره نن تشریف فرما دی. حضرت شیخ صاحب هغه شخصیت او د پښتنو هغه دستار دی چې د دستار په هر ول کې د علم قصه پرته ده. حضرت شیخ صاحب په پښتنه خوره باندې د پښتنو د پاره د علم او فهم ډیر لوی خدمت کړی دی. حضرت شیخ صاحب الله تعالی د ژبې حلاوت، بلاغت، فصاحت باغی کې د کمال ندرت او د فکر قدرت ورکړی دی. دغه قدرت کامله دوی ته څنګه عطا شوه، په خلکو کې د قبول عام سند دی څنګه بیا موندو، په دغه حواله به حضرت شیخ صاحب سره طویلا او تفصیلا خبرې کوو. حضرت تاسو ته په خپل پروګرام همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو په دې دعوت پر راتلو ډېر خوشحاله او تاسو شکریا ادا کوم. ډیره مننه حضرت. ډیر زیات نن خوشاله د زړه د تله چې ستاسو غوندې هستی زمونږ دې ته راتلل او د خپل مبارک قدمونه او موږ سره ناستې دا ما لپاره ډېره فخر خبره ده. ډېر زیات خوشاله یم. حضرت لومبۍ پوښتنه د روایاتو مطابق تاسو خو الحمدلله روښانه او ځلانده ستوري یې، اظهر من الشمس یې، د هیڅ تعارف محتاج نه یې. خو زمونږ د انټرویو د روایاتو مطابق په لومبۍ پوښتنه زه دغه وکړم چې دا د علم او فهم په خوشبو د معطره ګل دا په کومه خاوره او په کوم سن کې رازرغون شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ټولو نه مخکې خو زه ده ویم چې دومره القاب او صفات زه قابل یم چې تاسو راکړل. دا ستاسو هغه حسن ژوند دی په ما حضرت دا ډېر کم ستاسو دپاره. من نستم کې من دانم ځان زه ښه پېژنم چې زه یو ډېر کمزوري طالب العلم یم. دا صرف او نور اسم نشته، د خپلو مشرانو د خپلو استادانو د دعا نتیجه ده. بالکل جی. چې ما د خپلو استادانو او خپلو مشرانو، خپل والد صاحب، خپل باباجي ډېرې دعاګانې کړې دي جی بالکل. او د هغې مې خدمتونه کړي دي. بېشکه د هغې د زړه نه مې دعا ایستې ده. بېشکه. صرف د هغوی دعاګانې دي چې دا خلک را سره محبت او مینه کوي. الحمدلله. نو بس دغه یو وجه ده. صحیح صحیح صحیح. حضرت که د خپل پیدایش حوالې سره چې تاسو په کوم خاوره او په کوم سن کې زه په پیدا شوی په 1961 کې ښه جي 1960 ښه جي. او اصل تاریخ زما د مارچ میاشت ده. ښه جي. د مارچ په میاشت کې زه دنیا ته الله پاک را لېږلی م، صحیح پیدا صحیح. شوی م. جی او غالبا چې 21 تاریخ ته یا 23 پکې خطا کېږم، ښه جي 3/1961. صحیح. تاسو ته پته چې په کاغذونو کې جی. استادان تاریخ لږ بدلی بدلیږي. جی بالکل. نو کاغذونو کې زما 1/11/61 تاریخ پیدایش لیکلی شوی دی. صحیح په صحیح. تورنګزو کلي کې ښه جي. د 400 هغه وخت تحصیل و ضلع ده. جی یو کلی دی مشهور تورنګزی، بالکل جی. په هغې کې یو محله ده، محله بادرخیل. ښه جي په هغې کې زما والد صاحب و مولانا حکیم عبدالحق صاحب، ماشاءالله. او د باباجي نوم و مولانا مفتی شهزاده صاحب رحمت الله علیه. ښه جي. د هغې په کور کې زه الله پاک زیږولی الحمدلله. او علمي کور و. الحمدلله ماشاءالله. زمونږ خاندان جی جی. دا د ډېرو صدونه علمي خاندان را روان دي. د الله فضل، د الله کرم. ماشاءالله. حضرت کله چې ماشوم په خبره باندې پوه شي نو د مور پلار دا خوښ چې یاره زما بچی د سکول ته لاړ شي. نو عصري علوم هم څه حاصل کړي دي؟ که حاصل کړي مو نو تر کومه حده پورې عصري علوم حاصل کړي او د کوم ځای نه؟ ما چې کله ماشوم وم ښه جي. نو چونکې خاندان خو زموږ علمي و، جی جی. نو زما د والد صاحب، زموږ د باباجي، د ټول کور دا شوق و چې د علم وکړي ښه جي. او د علم حاصل کړي. بلکې زما د والد صاحب ارمان دا و، ښه جي. او د باباجي زموږ مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د ارمان. ښه جي. خو تاسو ته پته ده چې د علم دپاره سکول ویل ضروري دی. بېشکه. نو په تورنګزو کې هغه وخت کې پرایمري سکول و، ګورنمنټ پرایمري سکول تورنګزی. ښه جي. هغې کې زه په سکول کې هم داخل شوم. ښه جي. خو د سکول سره سره جی چې کوم بنیادي اسباق وو هغه ما په خپل کور کې هم شروع کړي. صحیح. چې به سکول ته تلم ښه جي. نو چې زما د عمر مطابق کوم کتابونه وو، لکه هغه زمانه کې به فارسي خوله، صحیح پنجګن شو، ګلستان، بوستان شو، جی. دا راته باباجي شروع کړل صحیح. چې لږ په ښه به د پوهېدم
نو بیا میزان الصرف او نحو امیر او دا واړه کتابونه صحیح تر دې حده پورې چې په کور کې راته بیا خپل والد صاحب هغه زمانه کې به صرف میر خجی دا د صرف یو ابتدایي د صیغو یو کتاب دی غیر ته یادو خجی اوس اسوک نه یادی صحیح او په ما زما والد صاحب په دا یاد باندې. په یادو یاد حفظ. کړی دي شپېته بابونه اوه ډیر زیات په تکلیف باندې صحیح او صحیح هغه بیا په هر یو باب کې خپل اعلالات دي صحیح غیر باندې یادول صحیح. لالا کالا وته وي صحیح او داسې په تکلیف مې یاد کړی دي صحیح. زه خو په سکول ته تلم جی جی ګورنمنت سکول ته اوس هغه سکول بیا میډل شو خجی هم زمونږ په وخت کې صحیح اوس های سکول دی د خی. تورنګزو په کلي کې دننه صحیح نو سکول ته به م تلم دی خوا به مې دام وی خجی او که دا زه ویم چې هغه زمانه کې زه یو نیازبینه م ومه خجی ځکه زما خویندې یو زما بل ورور نو صحیح نورونه زما وروسته پیدا شوي خجی لیکن هغې زما هغه نیازبینتوب ته م نه کتل محبت پې ساته مینه صحیح خو زه په ډېرو والو ټکولو مې دا سبق شروع کړی دی خجی دا خبره به زه صحیح. ښکاره کړم صحیح صحیح زما هغه وخت کې توجه دینی علومو طرف ته نه وه خجی زما سکول ته توجه وه خجی ولې زمونږ بعد رشته داران هغوی په دنیاوي غټو غټو عهدو باندې صحیح هغې سره زمونږ تلل راتللو زما صحیح شوق هم دا و خجی چېرې زه هغې سایډ ته لاړ شم خجی دا به مې وي خو شوق مې نه و شوق صحیح. مې هغې طرف ته و صحیح نو لومبو ورځو کې په ډېرو والو ټکولو خجی باباجي به م وهلم خجی والد صاحب به م وهلم خجی او زما والد صاحب قسم تیز طبیعت انسان و صحیح زمونږ په کلي کې دننه کور و هغه وخت سره صحیح په محله بهادر خیل کې صحیح نو هلته جومات سره خوا کې دا به زه تاسو ته ویم چې یو ځل ما صرف میر چې کوم ګردان کو نو زه پکې خطا کېدم خجی نو ما ته قسم وخوړه چې خجی ټوله شپه به دلته ته په ولاړه او دا سبق به ګردانې الله نو هغه قسم کړی خجی نو هغه هم راته ویښ په کټ کې پروت و صحیح خوا کټ کې پروت و زه په میدان ګرځېدم نو چې سار بانګې وی خجی. زه اوس ویده شه صحیح ټوله شپه ګرځېدم خجی کله داسې هم شوي دي چې زما په سر باندې د یخو اوبو منګې مړولی دی الله کله داسې هم شوي دي ما به والد صاحب ته خندل مې داسې لوبې را سره کړي دي چې صحیح داسې به څوک بچو سره ونه کړي صحیح. ما ته یې بچی هغه لوبو دې ځای ته راورسولو بالکل جی. بیا باباجي به زمونږ هلته د پیرانو جومات و یو مدرسه وه خجی او هغه مدرسه د حاجي صاحب تورنګزی په نوم باندې مشهوره وه خجی او افضل العلوم صحیح هغه چې حاجي صاحب تورنګزی هجرت کو خجی زمونږ باباجي مو ته ووایي چې زم تا سره هجرت کوم هغه وایي چې نه ته به هجرت نه کوې او ته به زما دا مدرسه پالې صحیح صحیح هغه دی د حاجي صاحب تورنګزی خانقام وه د خجی هغه چلګاه هم وه صحیح هغه جومات کې هغه پاتې شو صحیح او هغه مدرسه کې هغه خپل درس کو نو زه چې ماشوم وم جی. زه به ورسره تلم صحیح چوټیانو کې به م تلم چې صحیح کله یو ځل پټ شوم نه تلم خجی خبره د خندا ده خو خجی حقیقت به ښکاره کړم د څه مقصد دپاره چې عوام ته عبرت والي صحیح طالبان به هغه سره غټ غټ خجی هغې راپسې راولېږه خجی یو طالب د یو لاس ته ونیوه بل د بل نه بل د یوې خپې نه او بل د بلې خپې نه خجی مې زم وی نه باباجي وایي چې دقسې راولې خجی پښتو کې ورته ډنګه ډولۍ وایي صحیح صحیح بالکل بس بیا چېرته د سبق نه پټ نه شو صحیح ورو ورو مې الله شوق پیدا کړ صحیح داسې شوق مې الله پیدا کړ چې سکول مې وې خو سکول ته مې توجه ختمه شوه خجی خوا برای نه دې خوا ټوله توجه پیدا شوه صحیح داسې توجه پیدا شوه محمد صدیق صاحب جی چې ما په طالبه کې به کتاب کته خجی نو به طور تحدیث په نعمت او د خلکو د ترغیب د پاره به ویم چې ما سات ماسختن کتاب ته ناستې ما خجی په مې پېشمنی تهجد له باباجي را پاسېدلې دی الله داغه دا خیال و چې ګرې دی اوس پاسېدلې دی صحیح نو ما ته وی ته وختي پاسېدې سو جی نو چې ما وکتل مې نه زه خو ماسختن ناستې ما ته خو د شپې پته ونه لګي چې شپه څنګه تېره شوه الله داسې توجه پیدا شو دا ټول د هغې دعاګانې وي ما دپاره یې ژړل صحیح داسې شوق بیا پیدا شو جی په طالبه کې چونکې جی. ما اکثر کتابونه د خپل والد صاحب نه ویلي دي خجی او د خپل باباجي نه مې ویلي دي صحیح یا هغې سره به چې کوم قابل طالبانو صحیح په دوره کې باباجي به زمونږ وړه دوره پړوله جی وی دته یو کتاب شروع کا صحیح 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 نو ما به دونه په انحماق سره وی جی چې زه به تاسو ته د ویم کافیه د نحوي کتاب دی جی ګران کتاب دی حقیقت دا دی جی ما چې کافیه وی خجی نو کافیه سره د شرع جامی چې کوم حواشی دي جی چې هغې ته غفور وایي چې خجی نن سبا به زه ده ویم چې ډېر خلک په هغې پوهېږي نه صحیح صحیح او رضي جی دا به ما ورسره کتل خجی او د فارسۍ یو حاشیه ده جامع القموس
خج امې ورسره کتل صحیح او که زه تاسو ته ده ویم چې ما کله شریف جامع د استاد نه وي جی نو ما طالبانو ته په طالبه کې کافیه بیا خوله ماشاء الحمدلله یو شوق پیدا شو بالکل بالکل ښه طلب پیدا شو صحیح او دا په ډېرو والو ټاکولو صحیح شوق نو صحیح. والد صاحب به م وهلم خج باباجي به م وهلم ما ورته وې بچې هر څه چې علم به کوې صحیح صحیح خامخا به کې دې نه بغیر کېدی نه شي صحیح ما به شوق بالکل نو بس الله شوق پیدا کړ نو سکول مې م ورسره وې خج لسم جمعه ته پورې خج مې په ګورنمنټ سکول کې وې خج اتم هلته په میډل سکول تورنځو کې او صحیح بیا نهم لسم ګورنمنټ های سکول چې کوم تورنځی دی اوس نن سبا سیلیټینیل دی هغې ته بیا رالم صحیح او بیا باقي مې پرایویټ ایم اسلامیات او ایم عربي پېښور یونیورسټۍ نه کړي ماشاءالله لکه موږ دا ویلی شو چې تاسو ډبل ایم ای علوم چې کوم دی حاصل کړي دي جی 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 حضرت څنګه چې تاسو د زبر د علمی سفر د آغاز حواله سره ویم خو تاسو ویل چې یاره ما ډیر کتابونه خپل والد صاحب سره یا خپل نیکه بابا نه ویلي دي تاسو د باقاعده درس نظامی د درس د پاره د علم د پاره دینی علوم د پاره چې راغلي نو تاسو تر فراغت پورې کوم مدارسو کې پاتې ما شو بیا په فراغت د دارالعلوم کوم ځای نعمانیه کې خجی دارالعلوم نعمانیه منځه په هغه زمانه کې د ټاپ یو مدرسه و په کوم ځای کې چې تاسو اوس دا مدرس چې کوم ځای کې اوس درس خجی په اتمانزو کې صحیح صحیح او دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې قایمه شوې وه خجی او دا ډېره د ټاپ مدرسه وه او صحیح دې ته به مولانا روح محمد اسرائیل صاحب د هغې محتمم صحیح او بیا د دارالعلوم دیوبند فاضل او د شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه شاګرد صحیح بیا د هغه برخوردار او د هغه بچی مولانا روح الله صاحب رحمه الله خجی د مولانا ادریس کان دهلوي رحمه الله شاګرد او شاه صحیح. شریف فارغ و. صحیح نو هغې به د ټاپ علما راوسته خجی ها لکه د تاسو د ده ویمه چې د کوهستان چې کوم مشهور عالم و د مشهور د یو به مرتونګ و یو د بل کوم ځای و د یو سابق صاحب و دا دو ځایونو کې به د معقولات پړاوېدل خجی په کوهستان کې صحیح یو مرتونګ و یو معنی غیر شو صحیح د هغه مولانا مغفور الله صاحب چې کوم نن سبا شیخ الحدیث په دارالعلوم حقانیه کې خجی دلته کې مدرس پاتې شوی دی صحیح صحیح کنه مولانا عبدالسلام صاحب د دل بوړی صحیح ډېر لوی عالم و په دې معقولاتو کې یو امام و صحیح دلته مدرس پاتې شوی دی صحیح او دارنګې د مولانا عبدالروف صاحب شو جی ما روح الامین صاحب شو دا ډېر لوی لوی علم شیخ حسن جان صاحب رحمه الله شهید صحیح هغه پکې پاتې شوی دی ماشاء دا د ټاپ علما بیا راوستل صحیح نو ما په کور کې د هغه زمانه کې درجه بندي نه وه خجی دا درجه بندي وروسته شروع شوه صحیح چې کوم صحیح. کتاب به اسانو او کوم کتاب به کم ځای کېده نو ابه ما وی صحیح نو سوالد صاحب سره سره باباجي سره باقاعده مې بیا په دارالعلوم نعمانیه منځو کې خجی بیا یو کال دارالعلوم حقانیه کوړه خټک تم تلیمه صحیح او بیا وړه دوره مې د خپل باباجي سره کړې د مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه سره ماشاء او بیا مې لویه دوره دا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې کړې ماشاءالله ماشاءالله حضرت کله چې انسان فراغت شي د فاضل فراغت شي نو د کوشش دا وی چې یاره ماته دی یو خزه کې درس ملو شي زه دې درس وکم نو د درس د تدریس آغاز مو د کم زینو کو دارالعلوم نعمانیه منځوره خجی اگر چې ما ته دوه درو مدرسو نورو نه وینا شوې وه خجی ځکه ما تاسو ته وایي چې ما په طالبه کې درس وکاو صحیح. طالبانو ته صحیح نو زما داسې بعضې مدرسو والا نوم اورېدلی و خجی نو ما ته د بعضې مدرسو نه وینا شوې وه صحیح او دارالعلوم نعمانیوت منځو په ما احساناتو صحیح ما هلته سبق ووی صحیح او زما چې به کم کتابه درجه بندی خو نه وي چې صحیح کم به زما خوښ و چې کم عالم سره دي خجی نو مولانا روح الله صاحب رحمه الله دا احسانات ما سره کړي دي صحیح. هغه به هغه کتاب هغه پسې ولیکه صحیح د هغه دا خیال و چې لکه د بچي غوندې زه دې په دې مدرسه کې وپالم صحیح او الحمدلله بیا مې دارالعلوم نعمانیه نه شروع کړه صحیح که د ده ویم د نحومیر نه مې شروع کړې ماشاءالله د ابتدایي درسونه ټول یو کتاب دا نه دی پاتې چې زما نه نی درس شوی ماشاءالله داسې کتابونه هم زما د درس لاندې راغلل چې هغه ما په طالبه کې ویلې به نو خجی ها خو طالبانو خواهشو صحیح هم راغلل نو صحیح دا ټول کتابونه مې الحمدلله درس کړل. الحمدلله حضرت په حقانیه کې کم کزو ګورمانو په کې پی کې الحمدلله بلکې په پورا صوبې په پاکستان د ملک په سطح باندې یو غټه مدرسه یادېږي په دې کې درس کول یا درس ملاویدل بلها ګران کار ما تخکاری تاسو حضرت دغه ځای کې د تدریس د سلسله څنګه شروع حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید حجی شیخ الحدیث استاد العلماء جی چې هغه یو نامي ګرامي شخصیت و جی تاسو ته پته ده یو علمي بالکل. شخصیت و بالکل جی بالکل او یو نامور شخصیت و بالکل او زما استاد و. صحیح ما په دوره حدیث کې شمایل ترمذی دغه نه ویلې و صحیح او ادمه د والد صاحب خاص دوستو حجی د سبق مرګري هم وو صحیح زما والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب نومو او د مولانا شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب
او رحمه الله او مولانا سمیع الحق صاحب دا هم درس و مرګري صحیح صحیح اگر چې مولانا سمیع الحق صاحب په سبقونو کې ته لګ لاندې ورستو ښه جي. خو مرګري. نو کله چې مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله جی. وفات شو ښه جي. نو مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه الله جی. زه ماته یو ځل ټلیفون وکړ اتفاقا دا کوډینه بار یو ځای کې د ما پروګرام ښه جي. بیان ولته تلم صحیح. ماته ټلیفون وکړ وی ته کوم ځای سو ملاقات کوم مې صاحب درشم سو اوس وی ښه کوم ځای مې دارالعلوم سره خوا کې ښه جي. وی سکه مې دلته مې بیان دی وی کله ګرالي ښه جي. نو ورلم کېناستم ورسره صحیح. نو څه خو یې د جومات د مولانا عبدالحق صاحب په نوم یو جومات شروع کړو د هغې د چندې خبره وکړه ښه جي. چې چارته دې ته مونږ راځو او صحیح. بلې ما ته وی چې ته لږ ځان تیار ساته ښه جي. او مونږ به دې د علوم حقاني ته راولو صحیح صحیح او په د مدینه منوره کې ښه جي. زه ناست وم ښه جي. او غالبا چې رمضان او که رمضان نو مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه وسره مولانا عرفان الحق صاحب محترمو کسان ورسره نورو صحیح. نو ما سره زه ورسره میلو شوم په لاره تل د ورپاسېدم کېناستو ښه جي. دا هغه وخت و چې لا مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب ژوندی و صحیح. ډېرې زمانې خبره ده صحیح. نو ما ته یې وخندل ما ته ویې ځان تیار ساتل اوچتوم به دی ښه جي. دارالعلوم ته د هغه یو محبت و یو مینه وه صحیح. بیا بهر کې ډاکټر صاحب چې وفات شو جی. په لومبي کال خو د هغه کتابونه هغې پړه وکړل ښه جي. او بیا په دویم کال هغې راغلي و تورنځو ته ښه جي. او په تورنځو کې قایي صاحب د عمرزو وفات شوی و ښه جي. هغې له راغلي و ما سره رابطه وکړه صحیح. بیا میلو شو سره ښه ما جي. له دعوت راکړه ښه وی جي. چې ته به خامخا راځې ما صحیح. چې زه خو د علوم نعمانیه کې ما دلته را سره دوره کې طالبان دي صحیح. ډېر طالبان دي پرېښودی نه شم کلې مې دی ښه د جي. هغه د الفاظو ما ته وی 24 غنټې کې چې کم ټایم ستا خوښي صحیح. راځه تا ته به طالبان ناست دي ښه جي. ښه. خو پرېښودل دې نشته خامخا به راځې صحیح. ما ورته خندل مې ښه صاحب زه به لږه مشوره وکړم مشوره دې وکړه خو پرېښودل نشته کال نه به لازما راځې ښه جي. ښه. ما زما استاد و ما سره یې مینه وه زما ورسره مینه وه د هغه په مې اعتماد و صحیح. زه به دا ووایم چې د هغه په شان د مینې شخصیت رئیس الشهدا به ورته ووایم سید الشهدا را دې زمانې به ورته ووایم مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه ډېر د مینې انسان ډېر خوږ انسان جی. نو بس د هغه مینې محبت مجبوره کړم ما ورته صاحب ته په ما دوکه کېږي ښه جي. زه ګورې غنیم چې دا ستا په ذهن کې کم سوچ دی ښه جي. د دارالعلوم حقانیې د درس حدیث او بیا د ترمذي د منصب د ناستې زه ځان قابل نه ګڼم صحیح. ته په ما تیروزې ګورې زه هغه ادریس نه یم چې ستا ذهن کې کم پروت دی صحیح. هغه وخندل ښه جي. ما ته وی نه خامخا زمان بیا خواهش و شوق مې و ځکه دارالعلوم حقانیه یو دارالعلوم دی جی. زما دوستو اوس وفات شوي مولانا غلام محمد صادق صاحب رحمه الله جی. ډېر قریبي دوست دی صحیح. صحیح. نو هغه سره مې هسې مشوره وکړه ښه جي. نو ما ته هغې وی شیخ حسن جان صاحب ته کله محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه ته کله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دعوت ورکړ صحیح. د دارالعلوم حقاني جی. نو وی ما ته وی چې تر مفتی صاحب نه مفتی فرید صاحب نه تاسو کا ښه ا جي. مدرس دی چې صحیح. زه دارالعلوم حقاني ته لاړ شم کنه ښه جي. ځکه ما ته د دوه درې غټو مدرسو نه دعوت دی ښه جي. نو وی چې مفتی صاحب نه مې تاسو کو هغه راته وی چې ورته وایا چې خوخه د خپل رخ حقانیه خو حقانیه ده کنه قانون. نو ما ته دغه وی مولانا غلام محمد صادق صاحب ښه جي. ما ته وی حقانیه خو حقانیه ده صحیح. د مولانا عبدالحق صاحب هم استاد و زما شیخ و صحیح. ما پکې سبق ویلو ام مادر علمي صحیح. بس غاړه ورته کې خو دلا ماشاء نو الحمدلله بس هغه سلسله روانه ده الحمدلله. بیا چې یو کال تیر شو نو ما مولانا سمیع الحق صاحب ته وی ښه جي. رحمه الله صحیح. مې بس یو کال وعده مې کړې وه ښه جي. تل تکران صحیح. ما ته وی چې ما څوک روسته دی بیا نه دی تللی صحیح. وی په زور برې دلته پاتې کو ماشاء اپرې دغه مدرسه ښه جي. یا صاحب مې هغه کلی دی علاقه ده او ډېر طالبان دي راس صحیح. ما ته بیا دلته م راځه هر ټایم چې راځې صحیح. نو بس بیا پاتې شم بیا پکې هغې اپریشن وکړو جی. ما په هغه کال مناسب ونه ګڼله چې اپریشن نه بیا راغی ښه جي. کور ته زه تپوس ته هلته اسلام آباد ته م تللی چې صحیح. تپوس ته ورغلم بیا ورته مې وویل مې صاحب ته تلل ګران دي نو ویښ داسې غوسه شو وی څه بیمار یم او څه مې ته وجنې الله. تلو نوم به نه هلې یاره ما ویل ټیک بیا هغې د وفات نه پس مولانا انوار الحق صاحب دی محتمم صاحب دی استاد العلما دی بشکر. زمونږ د مشر دی قابل احترام لوی عالم صحیح. محدثین استاد دی جی. بس بیا د هغوی خواهش شو بیا صحیح. مې مغې ته دوه درې څلور ځله ووایي چې ما ته تل ګران وی خیر دی دوه ورځې راځه درې ورځې راځه صحیح. یاره دومره مینه بل څوک به چا سره ونه کړي لکه ما سره دغه چې مولانا سمیع الحق شهید صاحب کړی دی یا د هغه بچو
صحیح. یا مولانا انوار الحق صاحب صحیح. دامت برکاتو هم یا د هغه بچي صحیح. یا د مدرسې استادان دا دې ما ته وي 2 ورځې راځه خیر یو ورځ ته څومره سبق ویلی شي نیم کتاب یې نیم وایه خو خامخا را صحیح. دومره محبت دی د هغې دومره ما کې څه نشته د هغې محبت دی د هغې مینه ده نو بس هغه سلسله روانه. الحمدلله الحمدلله. حضرت پخوانی درس نظامی حواله سره تاسو خبرو چې هغه وخت درجه بندۍ نه وي انفرادي کتابونه چا به چې کوم کتاب ویلو یا په مزه مزه بتلو نن درجه بندۍ سره هغه مکمل نصاب هم الحمدلله روان دی مدارس هم بلها ډیر دي پخوا به چې کوم دی ډیر کم طلبه فارغېده خو هغه درس نظامی مونږ له انور شاه کشمیری رحمت الله علیه را کړی داسې شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه داسې چې کوم دی محمد ادریس خان دهلوي رحمت الله علیه داسې نور مفتی کفایت الله دا شخصیات مونږ را کړو نن په لکونو طلبه فارغېږي فاضلان فارغېږي خو هغه رنګ نه وروړي یا هغه رنګ شخصیات نه پیدا کیږي څه وجه کېدی شي آیا د درس نظامی کې څه کمزوري راغلی ده یا طلبو کې هغه شوق او ذوق نشته دی یا نو څه وجه کېدی شي. یو خدا ده چې د مخکې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې ورو به علم کمیږي به خجی ښه علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په زمانه کې چې کوم وو جی د هغې نه پس هغسې شخصیات نو صحیح او د شاه ولی الله صاحب او د شیخ الهند زمانه کې چې کوم وو نو هغه د هغې نه پس نو امام راضي زمانه کې چې کوم وو د هغې نه پس نو لوی لوی علما نو زمانه چې څومره تېرېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سپومې او د انور د شعاعونه چې څومره لرې کېږي نو خامخا یو فرق هم راځي. خو دویمه زه دا ووایم د درس نظامي په حواله باندې چې من وجه هغه څیز ډېر مضبوط شي هغې به علما جوړول من وجه دا لږ فایدهمند دی صحیح ابدي فایدهمن و چې هغه به طالب العلم استاذ پسې ګرځېده صحیح درجه بندي نه وه هغې کې به یو مولا و هغه ته به فقهي مولا وي هغه به صرف فقه خوله لکه زموږ باباجي به فقه خوله نو علما به د فقه دپاره هغه له راتلل نو د لومبي کتاب نه اخره پورې به هدایو پورې فقه هغه سره وي بل به منطقي مولا و نو طالبان به منطق له هغه پسې ګرځېدل نو ټول منطق به هغه سره وي چکیسر ته ما چې تاسو د وختي یادو که نه نو چکیسر سابق صاحب مونږ په دارالعلومانیه کې پاتې شو په هر کې هلته به کل چې کوم به د نحوې په دغه کې زمونږ په سډېرو کې مولانا عبدالمالک صاحب په نحوه کې ډېر لوی عالم و د مولانا محتسب الله صاحب والد هغه پسې به خلک تل دا صرفي مولا دا د ادب عالم دا د میراثي مولا نو خلک به د فن مولا پسې ګرځېدل او هلته به وظیفې خوړې او ناست به ورده او دیره به هغې نه به یو ټیټ عالم جوړ شو اوس خو هغه شی نشته اوس خو درجه بندي ده که صحیح بالکل. حضرت زما خپل یو سوچ دی زه یم که طالب علم وي یا عالم وي چې دی د طالب علم سره یا د عالم سره چې کوم دی یو ښه بزنسمین وي یا چې کوم دی یو ښه دی په یو ښه وظیفه لري په ښه پوسټ باندې وي چې طالب عالم چې کوم دی چاته محتاج نه یا چې کوم دی بل ته د تمه نه پیدا کېږي چې دی حق خبره هر خبره دی کې تردد شک او شبه نه کوي نو د دینی علومو سره چې کوم دی عصري علوم د طالب علم دپاره څومره ضروري دي چې دی په مقوي او مقاوم شي یعنی په خپلو خپو ودرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت د مونږ په دارالعلوم دیوبند کې به باقاعده حکمت خو خو دارالعلوم دیوبند چې څومره علما فارغ دي که نه اگر چې د اختیاري مضمون به صحیح خو چې څومره علما فارغ دي نو اکثریت په هغې کې حکما مو باقاعده به حکمت خو ماشاءالله هغې به ورته وي چې تاسو د علم د درس و تدریس سره ماسپښین مازدیګر د حکمت کارم کوي صحیح دی به دا فایدې یو حکمت کار دا چې چېرې چې صحت سره تعلق دی ته په خپل کور کې هم دا کولی شي صحیح دا ته په خپله محله کې هم کولی شي بل تا ته به معاش راځي که ته محتاج بنې صحیح سوچ دا ډېر بهتر دی یو عالم په خپلو خپو ولاړې ډېره دین هغه خدمت کولی شي کم عالم چې هغه بل ته محتاج یې هغه څه نشي کولی دی ازادي دی خپله ژبه ازاده ښودولی شي دی خپل قلم ازاد ښودولی شي دی د حق خبره په هر میدان کولی شي او چې یو عالم داسې دی چې هغه غریب بل ته محتاجه دی مجبوره دی د بل کور کې اوسي د جومات کور کې اوسي بل ځای کې اوسي محتاج نو په بعضې امورو کې بیا لږ تساهل کوي لږه نرمي کوي یا خبره توریو سره کوي خو دې کې یو مسله ده دې کې دا ده چې د معاش د حده پورې که دی دا کار کوي نو دی کولی شي لیکن زمونږ غټ علما کرام هغه دنیا ته لاړل اول خو معمولي
بیا ډیره د دنیا خو سړی ځان ته راکاږي جی جی د هغوی نه علم پاتې شو بالکل دا خبر بالکل غټ مدرسین او غټ علما صحیح دا نن د علم نه محروم پاتې دي یا دکانونه کړي دي یا تجارتونو کې یا په مضاربتونو کې او یا په نورو کارونو کې مصروف دي درس او تدریس پاتې دي صحیح او مکمل دنیادار شوي ډېر لوی علما اوس موږ وینو چې هغه نومونه اخیستل لږ مناسبت نه لري هغه بالکل د علم نه محرومه دي درس او تدریس کتاب کتل فتوا ورکول تر دې حده پورې چې هغه امامت هم پرېښودلی نو داسې لوی انهماک د دنیا نه دی پکار دونه حده پورې پکار دی چې د نه په خپل علمي خدمت هغه پاتې نشي صحیح حضرت که د پښتنو علماو په دې میدان کې وګورو نو د تصنیف میدان هغه شان نه دی چې څنګه پکارو لکه که زه د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ذکر وکم نو د هغوی هغه حج کتاب باندې یو رساله یو کتاب بل یا ډاکټر شیر علي شاه صاحب چې دومره لوی شخصیت هغوی هغه سوره کهف یو تفسیر دی نور داسې ډېر تصانیف یې نشته حالانکې د علومو خزانې وي او د علومو هغه سینې چې کوم دی هغې خاورو ته یوړې نو تاسو د مشرانو په دعاګانو او ستاسو دغه محنت که زه ووایم نو الحمدلله علمي بحر زخار یې نو پکار نه ده چې ستاسو د علمي علوم چې کوم دی دا د تقریر نه تحریر ته او د صدور نه سطور ته لاړ شي څنګه وي ډېره ښه خبره ده د علم خدمت یوازې دا نه دی چې سړی دی طالبانو ته درس او تدریس وکړي د علم خدمت خطابت هم دی چې یو سړی تقریر کوي د علم خدمت دعوت او تبلیغ هم دی نور هم ډېرې لارې شته د علم د خدمت او تصنیف او تالیف دا یو بهترین شی دی دا د سړي نه وروسته باقي پاتې شي بدقسمتۍ را زموږ د پښتنو علماو او د پنجاب یا د سند د علماو منځ کې یو بنیادي فرق دی هلته عوام د علماو سره ډېر تعاون کوي دلته هغسې تعاون نشته زموږ پښتانه په بدني عبادت کې ډېر تکړه دي په مالي عبادت کې هغسې تکړه نه دي زه به داسې ویم کوم چې زموږ د پنجاب او د سند خلک تکړه دي ګوره دې ځای نه خلک پنجاب او سند ته چندوله دي هغه ځای نه به تاسو څوک نه لیدلی چې دلته چندو پسې راځي هلته کې به په لکونو روپۍ یوسي او مدرسه کې به کینی وي زما نوم مخایه دا جومات به زه غونډ جوړوم زما نوم مخایه نو هلته د مدرسینو تنخواګانې هم زیاتې دي چې کوم جومات کې یو مدرس امام دی د هغه ټول اخراجات هغوی پوره کوي کتابونه هم کوي نو هغه تسلیم و تعلیب ته اوزګار دی مونږ خو وروره دلته به درس کوو هلته به جنازه شوي هغې له به ځو هلته جنازه مدرسې ته راوړي دلته به موږ پرې ته دی او ضرورت هم دی ځکه موږ سره تعاون کوي اخلاص کوي او حق د مسلمان هم په مسلمان دا دی نو موږ به لاول ځو سهار کې دوا لوله بیا نه ځو خفه کېږي بیا به جنازې له ځو جنازې له نه ځو خفه کېږي بیا به ورپسې په سبا بیا دوا له ځو په درېیمه به بیا دوا له ځو دلته واده دی ماله به راځې که نه ځې خفه کېږي مبارکۍ له راځې به که نه ځې غم خادیره د پنجاب او د سند علما را دې څیزونو زیات دلته به رزق پسې منډې وې هلته هغوی ته دلته اسباب هم کتابونه نشته هلته اسباب هم ډېر دي دلته فراغت هم نشته هلته فراغت هم دی بل هغه اهل زبان هم دي اردو خپله ژبه را پکې لیکل کوي موږ له خو اردو که وایو نو هغسې نه شو ویلی او نه هغسې لیکل کلی شو کوم چې هغوی کوي الحمدلله موږ هم درسونه کوو په اردو کې بیانونه هم کوو کراچۍ ته لاهور ته ځم راځم هغسې خو نه چې څنګه هغوی لیکل کوي بل د هغوی شاګردان هم تکړی ګوره د مولانا تقي عثماني صاحب شیخ الاسلام دامت برکاته هم نن چې څومره د هغه لیکل دي شاګردانو کړي دارنګې د نورو علماو چې څومره څه لیکل دي شاګردانو کړي اوس زموږ شیخ حسن جان صاحب واقع چې تاسو څنګه فرمایلی ډاکټر صاحب شیر علي شاه صاحب رحمهم الله دا خو د علم غرونو لیکن هغوی نه په خپله څه ولیکل او نه د شاګردانو څه ولیکل دا خبره ټیک ده نو بس دا یو کمی شته زموږ په پښتنو کې ذوق هم د هغوی بل شان زموږ نو دا فراغت او دا څیزونه حایل رکاوټونه دي نو لیکل خو غټ غټ علما لاړل زموږ په پښتنو کې علامه شمس الله افغاني صاحب څومره لوی دا که د هغه نه څه لیکل چا کړي دي مثال په طور باقي دي او چې چا څه لیکل نه دي کړي نو علم خزانه ولاړ صحیح حضرت څنګه چې تاسو وفرمایل چې یاره پخوا تاسو چې کوم وخت درس نظامي وای یا تاسو به درس کو نو د فارسی تذکره تاسو کو چې د فارسی کتابونه مونږه هغه وخت ویل چې اوس څوک پیژني هم نه هغه وخت به حضرت چې د فارسی سټیپ درس نظامي و نو فارسی ادب به چې کوم دی یو ښه ادیب مونږ دراکو نن د عربی هغه درس نظامي هغه روانه ده خو د عربی درس نظامي نه یو 15 کاله وکاله چې کوم دی یو سړی عربي وي ډیر کافي وخت دی نو نن موږ ته هغه رنګ د عربی په ژبه کې ادیب ملاويږي نه فاضل هغه رنګ عربي ویلی شي څنګه چې پکار دی چې یو سړی وکاله یو ژبه وي هغه کې پاتې شغه ماحول کې هغه رنګ نشي ویلی څه وجه کېږي یو خو هغه زمانه کې بعضی کتابونه په فارسی کې
خج شروح او حواشي صحیح لکه د مشکات یو حاشیه د شیعه اللمعات په صحیح فارسی کې ده صحیح دا ما چې تاسو جامع الغموس وي جی د کافیه او حاشیه ده په فارسی کې ده نو صحیح هغه وخت کې علماء په فارسی د کول په دی وجه چې دا شروع حواشي په فارسی کې د غیر به فارسی د کول خج دویم دا و چې دا زمونږه زیاتره علما افغانستان او پاکستان خج پاکستان او د افغانستان خو تړون ډیر زیات وکنه صحیح نو فارسی بانان طالبان بمراتل جی نو فارسی به د کوله چې کدا څه خبره راشي د فارسی بان طالبان په مونږ کوي صحیح صحیح اوس دې زمانہ کې زیاتره کتابونه اردو ته لاړه جی بالکل دا فارسی کتابونه په اردو کې ترجمه شو بالکل نو په دې وجه اوس هغه شی د خلکو لغونډه کم شو خج بلکې که زه تاسو ته وایم نو په سکول کې هم د فارسی رواج خج ها او علامه اقبال ته وګوره هغه په فارسی کې څومره شیرونه بلها په فارسی بلها پراته دي. بالکل او زمونږ د دیوبند علما کرام په فارسی کې ویلي بالکل یو دوا صحیح اوس هغه سید اردو ته راغی صحیح 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 چې اردو ته راغی نو خلک لګیا دی هغې دپاره اردو زده کوي جی باقي د عربی زده کولو جی دوه قسمه ده خج یو خدای چې زموږ علما کرامو دا سوال په مونږ په مکه مکرمه او په عربو کې په ما باندې خلک سوال کوي خج تاسو علما غټ غټ قابل علما دي کتابونه هم لیکلي موږ سره چې عربی کې خبرې کوي نو هغه څه نشي کولی صحیح صحیح نو ما ورته وی ګوره دا زموږ د درس نظامی د عربی دوه فائدې دي. صحیح دا یوازې عربی سره نه هر ژبې سره ده صحیح موږ چې عربي زده کو عربي انشاء وایو د عربي کتابونه وایو جی نو دې حد پورې موږ په عربي قادر یو چې د عربي کتاب په ګورو صحیح صحیح شامی دا عالمگیری دا نور کتابونه دي شروح دي عربی کې نو زمون هر طالب العلم چې فارغ شي جی استعداد پکې وي هر عالم هغه د هغه کتاب نه فایده اخلي صحیح هغه عربي کتاب دی په پويږي جی جی وینا چونکې دغه سره تعلق لري تلفظ سره تعلق لري جی نو که یو څو ورځې د عربی کې تلفظ وکړو هغه هم کولی شي صحیح هغه تلفظ نشي کولی مې دا برته دوی مچ یو سړی ام اردو مو کی جی بالکل نو هغه په اردو په کتابونو خپويږي هغه څه تلفظ نشي کولی څنګه لکه د پنجاب او د سند کې کمام خلک کولی ماحول. یا یو سړی انګلیش وای جی نو دی به داغي پیدا دي چې انګریزي په کتابونو پويږي اخبار بم ګوري جی. انګلیش ویلی نشي صحیح صحیح هر جبه کې دا ده صحیح نو دا د وینا تعلق ممارست سره تعلق لري تلفظ سره تعلق لري جی دا مونږ په مدرسو کې نشته یا کم دي صحیح. اوس بعض مدرسو دا شی شروع کړي دي خج چې هغه عربی کې بعد کلاسونه شروع کړي دي صحیح. هغه لګي عربی کې تلفظ کوي صحیح او. صحیح صحیح حضرت پس وخت کې تاسو په سیاسي میدان کې د اسمبلی مرکزی غړي هم وي او په سیاسي میدان کې ډیر متحرک وي نن هغه رنګ تاسو نه وینو آیا بدني زغفته یا مصروفیات دي یا د نن دور سیاست ته اجازه نظر کې چې پاغه کې تاسو متحرک شي سیاست او مذهب خدا لازم ملزوم سي دوی صحیح بلکې ځکه دا وایي چې سیاست هم د مذهب یو حصہ ده صدا نو ثابته خبره ده صحیح او د وخت ریدو سره الحمدلله اوس مونږه لګیاو په دې ملک په دې وطن کې جی د اسلامي نظام د لپاره په حل وزلو کې کوشش کوو د باطل د نظام د لپاره تقریرا تحریرا بار میدان کې شکر دی خپل حل زلي کو صحیح عمر تیرېدو سره سړی کمزور هم شي جی بالکل بل درسي مصروفیات ډیر زیات شوي دي په ما خج ها دلته د علوم نعمانیه کې درس دی صحیح یا د علوم خانقانیه کې درس دی صحیح نو صحیح. هغه عملی تور چې هغه کمی منډه تړي هغه خو خیر یعنی سملې ته تلو خبره وو جی 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 یعنی سملې ته تلو جی. نو هغه ځان له یو د وخت غواړي صحیح یو بالکل. ټیم غواړي صحیح او صحیح اگر چې هغه سیدونه نن سبا ډیر انتهایی ضروری دي بالکل یو خاص ټیم غواړي صحیح وخت غواړي نو موږ خو بوډاګان یو کنه صحیح اوس هم د ځوانانو ته پرې دي حضرت زب خپل پښتنې را لاندوم دوه پښتنې باخیری کوم پنن دور کې کومګه وګورو د علماو او د عام ولس په منځ کې ورسته روزه فاصله پیدا کیږي یعنی هغه رنګ محبت د عوامو علماو سره نشته چې څنګه پکارو د عوامو په دې د علماو چې کوم دی په عام ولس کې خلق مل کېدل نه کېدو وجه ده یا د عوامو چې کوم دی هغه مینه نشته علماو سره قدر نشته سو وجه کېدی شي ما تاسو ته وختي خبره وکړه چې څومره د رسول الله مبارک درنانه زمانه لري کېږي خل او د دجال تیرو ته زمانه نږدې کېږي جی نو لازماً به دا اثرات راځي صحیح یو صحیح. پیدا قدرتی پهلو دی صحیح صحیح دویم دا دی چې نن سبا سوشل میډیا خج خشم دی خج دا د تاسو چې په کمندات لګیای صحیح نو تاسو کوشش کوئ چې د علماء خبرې خلکو ته ورسي جی. د علماء کردار ورسي بالکل د علماء د حالاتو نه خلک خبر شي بالکل کنه بالکل دا رنګ بعد دعوت په چلیږي
بعضې د دین خبرې په خلک رسوي بالکل یا بعضې باطل خلک لګیا دي او په دې سوشل میډیا باندې د قادیانیت پرچار کوي جی د نورو ګنده عقیدو پرچار کوي ته په دې لګې مقابله به وکړې بالکل یو ښه خبره ده همدغسې لیکن نن سبا سوشل میډیا ډېر غلطه طرف ته روانه ده ښه جي بربنډتوب صحیح اوریانیت آزاد ژوند صحیح د انګریزانو د بار بلکونو د هلکانو جینکو هغه آزاد خیالي جی جی زمونږ کشر ګول هغه څیز ډېر ګوري بالکل چې هغه ګوري نو هغوی په خپل زړه کې دا سوچ کوي چې زه د آزاد ژوند ولې تېر نه کړم زبردست زه د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړم همدغسې زما خور لور د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړي همدغسې. موږ د په نیکر او په جانګي کې ولې ونه ګرځو بالکل. لکه دغه خلک چې ګرځي بالکل. اوس دا پابندی خو په ما مولا لګوي صحیح 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 بالکل ویم ورته مغرب ښه جي چې ګورې مولا ستاسو دپاره د دې نوې تهذیب او د نوې رڼا رکاوټ دی ښه جي مدرسه ستاسو دپاره د نوې تهذیب او نوې رڼا رکاوټ دی جي او دی محسوسه هم ده چې په جی. جمعه کې تقریر اورم نو مولا وایي زنانه پرده کې جمعه کې تقریر اورم مولا وایي چې هلک او جنۍ د یو بل نه جدا وساتئ دا پابندی په موږ ولې راځي بالکل. آزاد دی ولې نشم بالکل دغه مغربي او مشرقي سوچ او په سوشل میډیا کې دغه څیزونه ګوري جی لازمه خبره ده بالکل لازمه خبره ده همدغسې. چې هغه به د علماو او د مدرسو په زړه کې قدر نه کوي دشمني به کوي موقع میلاویږي مخالفت به هم کوي بالکل. ولې چې د دغې لغړ تهذیب بربنډ تهذیب مقابله نن مدرسه کوي نن مولا کوي صحیح دغه بيدینه مقابله جی. نن مدرسه کوي نن علما کوي الحمدلله نن نیکان کوي نو هغې دپاره لوی نن سبا چې څومره غم جوړ کړی دی جی نو زه به دا ویم چې دا زموږ د سوشل میډیا جوړ کړی دی ډېره زیاته ازادي فحاشي او دا خو فطري تقاضا ده چې یو انسان ازادي غواړي جی یو قوم غواړي په دغه طرف باندې دغه لغړ تهذیب او د بربنډ تهذیب دا غواړي خلک بالکل. نور د هغې د تباهۍ نه دا کشر کول خبر نه دی جی بالکل نن چې کم مغرب او کم خلک جی د دې لغړ او بربنډ تهذیب د وجې په کم ټینشن کې پراته دي بالکل. ما د دغې ملکونو دورې کړې دي صحیح صحیح په خدای یقین که زموږ دا کشر کول هغې نه خبر شو توبې به وباسه الله. ما ته یو ځل یو لږ خبره کوله خبره راله ښه جي نو داسې خوشطبع غوندې انداز کې په یو مجلس کې ناست و د خادی ښه ما جي ته مولانا صاحب ډېر ازادي ده که نه خوندور ازادي ده ښه جي ما ورته ویل بچې که دغه شی راشي په تا نو تا ته خو به خوندور ازادي میلو شي خو ګورې ما وې ستا خور ته او ستا لور او ښځې ته به هم دا خوندور ازادي میلاوي ته چې ازادي چا سره غواړې د چا خور لور ده که نه همدغسې نو هغه د هغې جینۍ رور د هغې پلار د هغې زوی به هم ازادي غواړي بالکل بالکل ته چې ازادي غواړې ستا خور به هم غواړي بالکل بس رنګ یې زیړ شو صحیح ته خو دا وې چې ما ته به ازادي میلو شي بالکل. زه به خپل خواهشات په هره طریقه چې پوره کوم به داسې به دې خور هم غواړي لور به دې غواړي مور به دې غواړي نو خلک ته او بیا د دغې وطن صاحب زه تلیم په دې ملکونو ګرځېدلیم جاپان ته تلیم انډونیشیا ته تلیم ښه جي او دارنګې دا ازبکستان ته تلیم دا بعضې نور ملکونه مې کتلي دي صحیح په خدای چې د هغوی جینکۍ د دې ازادو لاسه په کم پریشانۍ کې مبتلا دي صحیح صحیح غټ غټ پنډونه مې لیدلي دي صحیح چې دا زنانه په شا ګرځئ او منډې وایي غریبانان بالکل. ټرالۍ چلئ او تبرونه وایي صحیح ارې راکاږي صحیح دیوالونه جوړئ خښتې خولې ته روانې بالکل ما د یو ګوړی نه تپوس سهار وراله غریب تر ماښامه پورې په هوټل کې به خدمت کوو ښه جي دې غریب به څه کوو زه چې کوم هوټل کې په ازبکستان کې دی راو ګوړی ښځه وه صحیح دې به سهار راله نو د سهار وختي به لوښي وینځل صحیح پېشمني به راله بیا به یې ناشته تیاره کړه په یک سر ښه جي د ټول هوټل والاله اګې مګې به یې وشولې بیا د هغې نه پس چې به هغه ناشته وشوه بیا به یې هغې لوښي ووینځل واپس بیا به یې جارو واله د هوټل به یې صفا کوه دا غریب او مازدیګره پورې ماښام ولګیا وه نو ما ورته ته څه کې ستا څوک نشته وی ولې نه ښه جي مې خاوند شته وی یو نو مې کار نه کوي ولې نه کوي که ښه جي. زامن کوي که نو مې ته ولې کوې نو زه به څه خورم ښه زه به څه خورم دا زما هر خاوند چې څه څه ګټي د هغه کوي صحیح زما زوی چې څه ګټي د هغه کوي زما انګور چې څه ګټي د هغه کوي زه چې څه ګټم زه پکې سر ته نه رسم صحیح څه به خورم دا حالت دی بالکل د دې خلکو لیدي نه دي چې مونږ به ورته قصه وکړه چې زمونږ خو یو کس لګیا دی ګټې او شلې خوري بالکل او په نو هغوی به حیران شو دا وایي د مونږ نه منو صحیح ما عجیبه خبر ټول شراب او د ناکارۍ کلبونو ته ځي او چې څه ګټې د په هغې ځي صحیح یو ځل چې شراب خوند څوک والي بیا خو نه صبرېږي همدغسې مونږ چې څه ګټو ځو شراب ول صحیح کلب نه ځو هغه رانه غونډې لاړې شي صحیح تباه شو ښه د هغې نه علاوه جنسي تباه دي ښه جي ښه غرق دي جنسي کشر کوللته صحیح په صحیح جنسیاتو کې تباه دي ځکه چې دا خلک څومره په بدعملو کې لګیا دي
صحیح جنسي خواهشات نشي پورا کولی، صحیح صحیح ښځې ته مطالبه کوي نشي پورا کولی، ښځې ته طلاق لي، ښځې ته ځي صحیح بلې خوښ شي په دی پرېږدم. الله هغې ماحول نه خو دا خلک نه دی خبر، بالکل او چې څومره د شریعت خلاف خلک خپل خواهشات جنسي استعمالوي، جی شریعت په دایره کې دی به قابو چې شریعت نه بار کړو، دا به ایډز لګي، صحیح دا به نورې بیمارۍ لګي، تباه دي، بالکل غرق دي. هغوی خپل تپوسونه مې ترې کړي دي، هغوی خپل ښځې سره خپل جنسي خواهشات نشي پوره کولی، اوه موږ نشو پوره کولی. صحیح ولې؟ بس موږ ته ډاکټر وایي تاسو غلط استعمال شوی، صحیح دا څه ژوند خو نه دی. بالکل زمونږ کشر کول ته وګوره، بالکل تباه دی، غرق دی. دغسې نو دا خو شریعت چې څه وایي، الله او رسول چې څه وایي، موږ مسلمانان یو، باید چې موږ د الله او د رسول د قوانینو احترام پابند یو، په دې کې خیر دی. بالکل نو کشر کول که نن د علماو نه دا کشران او بچي لږ یو پوټې جدا دغې وجه، او زه د خپلو علماو ته وایم او ستاسو د چینل په ذریعه مو صحیح چې صحیح دا کشر کول دا زموږ ذخیره ده، زموږ بچي دي، بالکل زموږ کشران دي، صحیح. موږ له دا د ځان نه بیلول نه دي پکار، بالکل دا ځان سره نږدې کول پکار، بالکل دا خپلول پکار، دا دغسې. را تر غاړه باسل پکار، صحیح دا ځان سره نږدې کول پکار ده. که تاسې ما پسې کنځلم کوي بیا د وایي نه پوهېږي که نه، نو ناپوهه خو به لړکی نه پوهی به. بالکل نو زه علماو ته هم دا وایم، ستاسو په توسط هم وایم صحیح چې تاسو مهرباني وکړئ، دا کشر کول دي بچي دي ناپوهه دي، صحیح خواهش چې په دماغ سور شي هغه بیا دماغ کار نه کوي دی بل طرف ته، همدغسې. دا پوهې کوي، بالکل دې ته ترجمې شروع کوي، ماښام ماسخوتن دې ته درس حدیث شروع کوي، بالکل دا کېنوئ ځان ته، دا بل ورکوئ. همدغسې. دا سوچ په دې سوشل میډیا باندې دوی ته د دغه بیمارو د دې لغړ تهذیب او د دې بربنډتوب برایه بیان کوي بالکل بالکل چې دا خلک ځان ته زه خپل بچي له نه خوښوم، پردي له ولې خوښ کړم؟ همدغسې ځان له نه خوښوم، پردي له ولې، دا زما بچي دي که نه، همدغسې. زما د معاشرې بچي دي. بالکل نو بس دا به زه ووایم چې د دې دغه وجوهات دي. صحیح صحیح حضرت ډیره زیات مننه. په اخره کې ستاسو غږ حضرت د هر مکتب فکر خلک اوري، نو څه پیغام ورکوي علماو ته یا چې کوم د عامولس ته یا طلباو ته چې ستاسو د خولې څه پیغام چې هغوی ته استفاده والي؟ زه دا وایم جی. علماو ته وایم چې دا دور د فتنو دور دی، خجي دی ولس ته دین او قرآن ورسوي، رسول الله مبارک حدیث ورته ورسوي، خجي خپل منځ کې اختلافات بلای طاق کېږي صحیح او د عوامو د اصلاح کوشش وکړي. صحیح. او دا ملک زمونږ پاکستان دی، ښکلی ملک دی، صحیح. په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. بالکل جی دا ملک به هله طریقې کوي چې زمونږ اتفاق او زمونږ اتحاد وي، جی. د ملک لپاره مې خدمت وکړي، د دین او د اسلام خدمت وکړي. صحیح. کشر کول ته دا وایم چې بچی علما ستاسو روحاني پلاران، صحیح تاسو تر ځانه څه نه وایي، د الله او د رسول خبرې درته کوي، دین ځان مه لر کوئ، صحیح دې سره ناستې وکړئ، صحیح مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ، علم پې وکړئ، دعوت او تبلیغ سره خپله سلسله رابطه وساتئ، خانقاهونو سره خپله رابطه وساتئ، علماو سره خپله ناسته وکړئ، او د علماو نه استفاده والئ. صحیح دې بلکې د قرآن او سنت د بالادستۍ دپاره خپل محنت وکړئ، کوشش وکړئ، صحیح او موږ به د الله نه دا سوال هم کوو چې خدای زموږ د ملک د دې حفاظت وکړي، آمین. د ملک ګوټ ګوټ الله د قرآن په رڼا باندې روښانه کړي، آمین. او اتفاق وي، یکجهتي وي. یو کور کې چې اختلافات د پلار او د بچو، دا کور ترقي نشي کولی. بالکل دغه رنګې په دې ملک کې د علما او د مشایخ پلاران دي، دا نورې بچي دي روحاني، چې جی. دې کې اتفاق او اتحاد نه ترقي نشي کولی. صحیح ډیره زیات مننه حضرت. یو وار ستاسو بیا تا حیات شاکر ما چې د خپل قیمتي جون یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې او همراز پودکاسټ ته تشریف وروړو، ډیره زیات مننه وکم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، بالکل دا موږ سره زینت المحدثین شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف فرماو. تاسو دا غي ډیره خوږی خبري ووري ان شاء الله دینه به موږ ټول ډیره استفاده لو. زه به د خپل پودکاسټ اختتام په دغه شیر کوم، او دا شیر به حضرت ته ډالې کوم چې چینار زلمی دي او شملې سرونه، چینار زلمی دي او شملې سرونه، نختر ځواني دي او د علم ادب غرونه. خاد آباد بریالي اوسئ.